نن سبا تاسو وګورئ حالات کوم ځای ته لاړو. د مسلمانانو ملکونه ټول د یهودو نصاراو نه یریږي، د هغوی په لاس کې لاس ورکړي دي تر دې چې الشرق الاوسط مشرق وسطی هغه ټول هغه د اغیارو سره دی. ولې؟ په دې یره کې چې که د دې خلکو د لاس نه مونږ لاس راویستل نو بیا به زمونږ څه کېږي. دا اعتماد په هغې شو، او چې کله اعتماد په هغې شو دی خپل سړک باندې تک پرېښو، اوس دی مخکې نشي تللی، مزل نشي کولی باس، او هر طرف نه به دی وهل او ډبول خوري لکه څنګه چې روانه ده. چې کوم کس هغه په دې حالاتو کې کوم حکومت کوم حکمرانه طبقه هغه د کافرو د لاس نه لاس راوویستل او د الله جل شانه باندې اعتماد او توکل پیدا شو، نو که دې ظاهري صورت کې وال خوري نو دې اعلی دی. ولې؟ ځکه چې د خپل ایمان محفوظ کړ، د رب واغشتو، د الله جل شانه واغشتو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مطهره خپل کړ، د آخرت واغشتو، د په آخرت کې ګټه ده. او دا بل مسلمان قرآن پاک کې ځای په ځای الله جل شانه فرمائی وَلَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. چې د خدای قهر او غضب په هغې نازل شوی، ته د هغې سره دوستي کوې نو بیا خو پتا وانم د خدای قهر راځي.